اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن پسوکنو کې د خالد وقاص چمکني کم چې سابقه د سوکنو ناظم دی او د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر هم دی دا غي په وساتت باندې د سوکنو کم معذور افراد چې دی هغه کې ویل چیر تقسیم کړل شول موږ سره موجود دی خالد وقاص چمکني صاحب هغه سره خبره اترې کو په دې حق باندې السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر څومره ویل چیرز په سوکنو کې د معذور افرادو کې تقسیم شول مخکې څه پلانینګ دی دا پروګرام غوښنه 3 دسمبر باندې خپل 3 دسمبر باندې ډیټ هم ته پوره نور راځم چې 3 دسمبر د افراد به معذوري چې کوم ډیسیبل افراد سپیشل افراد د غي عالمي ورځ و بیا موږ مشورې سره چې دا غي نه پس بیا دا ډیټا راځم شي نو څه پکې دي چې زنانه دي نو څه د قالو ویل چیرته استخکاری غوا کورور ته دوم د مرګري د دې په ذریعہ موږ ډیټا راغلی و ساکب افتاب او د کسي عارف شاه بچا د عمر آباد شو ګجرنا د کسي د عثمان علي او هارون او طارق وای د ټول مرګرو موږ ډیټا راکړو نو د ډیټا پرانا کې دا ویل چیر موږ ډیسټریبیوټ کړل نن 14 ویل چیر ډیسټریبیوټ شوی اسی کالو سره ویل چیر موږ په علاقہ کې یونین کونسل چمکني کې هغه تاسو علم کې جزا تقسیمو موږ چې چا ډیټا راشي هغه تر اوسه پروګرام هغه کې نه کو خو دې د دسمبر د میاشت دا معذور افراد او یا پرسن وذ ډیسیبিলিټي افراد به معذور چې ورته سپیشل افراد دا غي ټول دنیا کې د دې میاشت کې او د ورځ مناويږي نو موږ چې د دې سره یو اویرنس هم خور شي او د سره د خلکو لپاره صرف د ویلچیر خبره موږ نه کوو بل ان شاء الله دا د کال په آغاز کې روان کال شروع کې اگر هغه کې موږ لیټ شو یو سنټر کلی کې بازار کې ودرې سلو دکانونه ما کتلې دي اب زکو د الله په توفیق سره کولاو هغه به د ډیجیټل سکل لپاره او د ویډیوز کوندو لپاره او چې کوم د معذور افراد هغه لپاره سلای کړی او د سره کچرته هغه په خپل خپل باندې ودرېدل په دې سنس کې چې روزګار شروع کی نو ان شاء الله غو سنټر می ذهن کې دی ابتدایي خبره هم شي دي سه انفراستراکچر هم ته برابر کړی دی نو هغه زم د دې پر پلان دا دی چې دا ویلچیر خو یو ضرورت پوره کیږي خدا تین علاوه کاغه کمپیوټر سکلز د کولې شي سپیشل کورسونه چې هغه ورته موږ کو ان شاء الله د کسي زنانو د لپاره کوم زنانو د لپاره هغه د ویډیوز د لپاره سلای ماشینونه ما برابر کړی دي ان شاء الله هغه بیا هغه ته فری اف کاست ټریننګ ورکړي کی چې دوی به کپڑے څنګه ګنډي او بیا هغه د لپاره به ماشين ورکول هغه له کپڑا ورکول او بیا په مارکیټ کې هغه د کلی خلکو ته اپیل کوي چې تاسو دا واخلئ چې نورستو د یو کونډې یا یو یتیم د کور هغه چې هغه نغره په داسې به وي چې د چوله دغه سورس جوړ شي د سورس اف انکم جوړ شي دا یو پوره پلان ساتونه خیره دعا کو چې خدای پاک باندې سر یو زمون په کلی کې اکثر مونږ ګورو کنه دا معذور افرادی هغه ته باز ټیم کې د ویلچیر ضرورت او ماشاءالله تاسو په دې حق لوانه په سوکنو کې سرګرم یې په سوشل ورک کې یو د سوکنو معذور کس هغه ته د ویلچیر یا د کس چی ضرورت نه هغه به تاسو سره څنګه رابطه کوي پورا آسانه خبره ده جی کله موږ د پاره موږ کلی د پاره نیو متعارف یو بل سره سو کوم رابطه کول خصوصا زموږ چې کوم مرګري پر رابطه کې زموږ د ناظمان صاحبان چې دي ساکب افتاب او عارف شاه بچا چوا ګجرنا عثمان او دا هارون دی او طارق دا ټول چې موږ سره کوم ولاړ دي دا د هر فکر سوچ خلک چی په خدمت کې چې زمونږه هغه د هر پولیټیکل درن د علاقې د جبه د دینه بالاتر خدمت کو او هر چا د پاره کو نو هغه څوک رابطه کول شي او د بغیر د دې کې د چارف ضرورت هم نشته تاسو د استاد په ذریعہ دی راځي تاسو د چینل په ذریعہ دی راځي او صرف د معذور لپاره نه د الله تعالی په توفیق سره موږ د یتیمانو چې کوم خبره د سپورټ او کفالت خبره تر کړه هغه ډیر شکر د الله ادا کوو چې 160 نه زیات یتیمان دومره دغه موريان شوي یا دین له کم زیاتې کم ویډیوز دی هم سره شامل ک هغه د ماهانه هغه ته اوس کفالت ملاوي کم از کم 3000 خوشا ورته تاسو علم کې ما پروګرام نه تاسو خبري مال پر خطور نه زیاته خوشحالي خبره هغه چې هغه په کورونو کې چې لک ډیر خونه خودم رسنه تاسو دعاګانو سره حرکت سره زم کوشش سره خدای پاک هغه کې زم په کلی کې استادونګه تاسو یا چې ډیر مخکې انتخابي نارو ما هغه ټیم لاندې راخته زنوم راغله خدای پاک سره تور رسول اوسنو ډیر مهرباني سر جی الله تعالی په خپل دیني مقصد کې کامیاب کا غاڼې نوولو موږ سره د جماعت اسلامي ضلعي رهنما باسل فاروق چمکني صاحب موجود دی هغه سم په حق خبره کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر سبوي سجدان دومره خسته کارو شو د مازورانو کې ویلچر تقسیم کړل سوکنو د دې مستفید شو
بس دا خو تقریبا 14 ویلچیر دي چې کوم موږ ته مرکز له ورکل او موږ به دا وایو دا د حق ته او موږ د تر ورسولو او په ټول کال کې تقریبا د زلال خدمت 85 ویلچیرز تقسیم کړي دي او تقریبا ټول ته هغه رسیدلي دي نو دا یو د دې یو امانت موږ سره پروت او موږ د تر ورسولو. ثانک یو سر. ثاقب اختر صاحب جی صبر الله وکړي. بس موږ به دا وایو چې دا خو یو دغه نه موږ بار همدا دغه کارونه کړي موږ به بیا هم کوو دا اوس موږ دا 14 ویلچیر تقسیم کړي دي دې نه مخکې چې موږ د یتیمانو باره کې یا د غریبانو مسکینانو باره کې موږ لکه یو هر ټایم یو اکټیویټي جاری ساتو که نه زموږ بیا هم دا یو کوشش دی موږ یې کوو دا د الله په توفیق سره کېږي او بس چې الله چاته خوښوي هغه له دا کار ورکوي خدمت مو کته علي که نه بس موږ په دې شکر وباسو چې موږ الله تعالی د خدمت مو کوو شته. ډېره مننه مهرباني د عمرآباد چوکجر مرګ ملار د دې سره خبرې کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نن دا پروګرام شو ویلچیرز تاسو علاقې کم معذور افراد چې دي هغه کوم تقسیم شول تاسو به څه وکړئ سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا زموږ د اهل ځلې همیشه نه جاری دي او ان شاء الله جاری به وي. دا ویلچیر موږ تقسیم کړو چې ګجر د پاره تقریبا 5 ویلچیرز خالد وقاص په تصاوت سره موږ سره راغلي او بل خبره دا دینه علاوه څومره یتیمان ماشومان چې دي ما سره یو ډیټا ده چې ګجر الحمدلله غي ته حق دا غي کور ته رسی او کوشش به دا کوو چې مزید موږ دې کې نور اضافه کو زیاتې پکې وکړو چې دا کته خلک دا کم کمزوري خلک دي یتیمان دي یا فرض کړه کم کمزوري خلک دي کم چې معذور دي د لپاره موږ د دې هیلپ کو د دې مدد کو اصل خدمت او اصل کار چې او امداد ګان نوال موږ سره د چمکني ویلفیر کمیټه سر طارق بھائی هم موجود دي. طارق السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نن ماشاءالله زمون کم مزدوران خلک دي د کلی هغه ته ویلچیر ملو شول یعنی موږ ته نور د پکار دي مزدورانو ویلفیر د پاره سر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول خو موږ د خالد وقاص چمکني ډیره شکریا ادا کوو ورسره واصل فاروق بھائی چې د الخزبند د طرفه په سوکونو کې زمره کارونه شول چې دا زمون په کلی کې ام پی ای ام ان ای تر اوسه پورې نه دي کړي. نن چې کوم د ویلچیر پروګرام شو په ایمان چې دا موږ ته زمانه الله خوشاله شو موږ ته د ویلچیر ویډیو د یو معذور لپاره د خپل کمیټې طرفه او چې موږ دلته راغلو نو کم از کم په نن وخت سره د دې ویلچیر قیمت کوم دی تقریبا 18-20 हज़ार रुपए कीमत दे जी जी पर महंगाई दौर की 10 खल्को द पारा यानी 20-18 हज़ार रुपए व्हीलचेयर नजो द खपल तरफ ना द खपल कमेटी दी तरफा द खालिद वकास भाई द वासिल फारूक भाई द टोल टीम او خصوصا د الخزب ډیره شکریا ادا کوم چې دوی هر وخت هر ساعت چې سم مسله دی په سوکونو کې د خیر خیر کارونو کې دی مخکې دي. ډیره مننه سر مهرباني. ګان نوال تاسو کتل چې خالد وقاص چمکني صاحب چې کوم د الخدمت فاونډیشن صوبایي سر دی او زموږ د سوکونو سابقه ناظم هم پاتې شوی دی هغه په معذور افراد کې ویلچیر تقسیم کړ او کلیوالو تاسو دام پیغام درکو چې تاسو خوشا ارداګیر سو د معذور او هغه ته د ویلچیر ضرورت نو تاسو ډایرکټ هغه سره رابطه کولی شئ. په دې خبر تاسو نه ځاوم د الله